عزتمنو مسلمانانو، حق تعالی تبارک و تعالی د هر انسان په جسم کې 360 جوړه پیدا کړي دي. پر دغه 300 جوړه باندې صدقه لازم ده. اوس دغه 360 جوړه صدقه به انسان په کومه طریقه سره ادا کوي؟ دغه اسانه طریقه هغه دا ده، په 10 منټه کې ادا کیږي. د 360 جوړو صدقه طریقه داسې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې په تاسو کې د هر عضو باندې د سهار په وخت کې صدقه لازم ده. هر تسبیح سبحان الله صدقه ده، هر تهلیل لا اله هم صدقه ده، هر تکبیر الله اکبر هم صدقه ده، هر تحمید الحمدلله هم صدقه ده، امر بالمعروف هم صدقه ده او نهی عن المنکر هم صدقه ده. د دې ټول شانو کفایت هغه صرف 2 رکعاته کوي چې په تاسو کې یو سړی د چاس په وخت کې وکړي. دا حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1304 دا حدیث دی. د چاشت وخت هغه کم وخت المر راوخیږي، المر ښه روشنه سي او ښه تیز، بیا د هغه وخت څخه د چاشت وخت شروع کیږي بیا در زواله پورې. څومره اسانه نسخه ده، صرف په 10 منټه کې د چاشت 2 رکعاته انسان کولی سي. په دغه 2 رکعاتو سره هر مسلمان د خپل جسم د 360 جوړو صدقه او شکرانه ادا کولی سي. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دغه 2 رکعاته چاشت پر ځان لازم کو او روزانه شروع کو او روزانه وکړو.